بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمونږ نن درس دا د چپټر 5 سٹارټ کیږي او زمونږ چې کوم نن انډرایډ کې ټاپک دی هغه لیاوټس باره کې دی. نن په لیاوټس باندې کار کوو. لیاوټ سٹارټ کوو چې لیاوټ څه شي ته وایي، لیاوټ کې څومره ټایپس دي او کوم یو لیاوټ څه پراپرټیز لري، کوم ډول استعمالیږي، یوزز د دې څه شی دي، کوم ځایونو لپاره استعمالیږي، کوم انټرفیس کریټ کولو لپاره کوم ډول لیاوټ استعمالیږي. نو راځو مونږه نن په دغه باندې خبره کوو ان شاء الله. زمونږ کوم ویک لاست ویک د میډ پورې چې کوم لاست ویک دی نو د هغې سټارټ کې مونږ سره لیاوټس دي. نو مونږ په لیاوټس باندې سټارټ کوو. مونږ سره د لیاوټس میجر ټایپس دي هغه نو چې ډېر زیات مونږ به یوز کوو هغه لینیر لیاوټ دی، ورپسې ریلیټیو لیاوټ دی، ګریډ لیاوټ دی، ټیبل لیاوټ دی، لیسټ ویو ده، فریم دی، ویب ویو ده، کنسټرینټ لیاوټ دی. د هر یو لیاوټ چې دی خپل پراپرټیز لري، خپل یوزر انټرفیس برابري. نو سټارټ اخلو مونږ د لینیر لیاوټ نه. فرست اف آل خبره کوو اول لیاوټ کې چې لیاوټ خپل څه دی، د هغې نه وروسته ټایپس ته ورځو. A layout defines the structure for a user interface in your app, such as in an activity. All elements in the layout are built using a hierarchy of view and view groups objects. Layout موږ سره یو structure جوړوي. که تاسو خیال کړی وي په ویب ډیزاینینګ کې موږ دغه structure چې کوم ویب پیج سټرکچر چې موږ جوړو نو هغه موږ د HTML په واسطه باندې جوړو. کنه که هغې کې تاسو خیال کړی موږ ډیف ټیګ استعمالوو. ډیف ټیګ چې ډیف ټیګ په واسطه باندې به موږ دغه پورشن ډیوایډ کولې او هغې ځای کې به موږ ډیزاین کوو. تقریبا هوبهو کنسپټ د دې لیاوټ هم هماغه ډول باندې دی. موږ سره چې دی نو یو ویوز دي که نه، فار ایگزامپل بټن شوه، ټیکسټ ایډیټ ټیکسټ شو، ټیکسټ ویو شوه، چیک باکس شوې که نه، ریډیو بټنز شوې، سپینر شوې، ایمیج بټن شوې، ایمیج ویو شوه. دغه ټول چې موږ سره دا ویوز دي. نو موږ دغه ویوز دا خپله د دې لیاوټ په داخل کې ډیزاین کوو. هم د لیاوټ په داخل کې هغوی ته لوکیشن سپیسیفای کوو. او بل ویو گروپس دا اصل کې موږ سره خپل هم دا لیاوټس دي. موږ لیاوټس ته خپل ویو گروپ ویلی شو ځکه په لیاوټس کې موږ سره ون اور مور دین ون ویوز موجود وي نو موږ خپل لیاوټ ویلی شو. یعنی د دې نه به دا مطلب موږ واخلو چې په یو لیاوټ کې دننه بل لیاوټ هم موږ اخیستلی شو که نه، نیسټډ لیاوټ موږ اخیستلی شو. لکه په ویب ډیولپمنټ کې که تاسو ته هغه مثال درکړم نو یو ډیف ټیګ کې موږ داخل بل ډیف ټیګ هم اخیستلی شو که نه. نو دغسې مثال دی. بل موږ سره فرست ټایپس آف لیاوټ کې اولنی موږ سره دی لینیر لیاوټ، انډرایډ لینیر لیاوټ. لینیر لیاوټ څه شی دی؟ Linear layout is a view group subclass used to provide child view element one by one either in a particular direction, either horizontally or vertically based on the orientation property. Linear layout کې څه شی وي؟ لینیر مطلب یو مستقیم، که هغه عمودي وي او که په افقي ډول وي. که تاسو دې لیاوټ ته وګورئ، دغې لیاوټ ته دا موږ سره مثال په ډول زموږ د او دا موږ سره یو درې بټنې دي. فار ایگزامپل دا موږ سره ویوز شي که نه، بټن ویوز. نو د دې بټن وګورئ، د دې موږ سره یو مستقیم شکل باندې پرتې دي، یو مستقیمه کرښه باندې پرتې دي، خو هغه کرښه افقي ده، مطلب هاریزونټل شکل باندې ده. یعنی موږ چې کله هاریزونټل لینیر لیاوټ واخلو نو موږ سره که اولنی ویو دلته راشي، نیکسټ ویو چې موږ کله اخلو هغه به ورپسې داسې راځي. نو داسې هاریزونټل یعنې افقي شکل باندې به دا همداسې مخکې ځي. دې ته وایي لینیر لیاوټ هاریزونټل یا هاریزونټل لینیر لیاوټ. بل موږ سره دی ورټیکل لینیر لیاوټ. ورټیکل لینیر لیاوټ کې څه طریقه وي؟ په دې کې موږ سره دغه ویوز چې کوم دي دا موږ سره په عمودي شکل باندې پرله پسې یو د بل پسې داسې خپل هغه لوکیشن سلیکټ کوي، هغې ځای کې انتخابوي. فار ایگزامپل ما دلته یو بټن واخیستله، اوس که زه بله بټن اخلم هغه به رایټ
رائټ سایډ ته نه راځي، یعنی افقي طرف ته به داسې امتداد نه خوري بلکې لاندې به راځي، دې ځای ته به راځي. که بله زه واخلم بټن هغه به ورپسې راځي. ځکه لینیر لیاوټ دی یو مستقیم شکل اختیار کړی دی، عمودي مستقیم شکل اختیار کړی دی لیکن عمودي دی، هاریزونټل نه دی، ورټیکل دی. نو موږ سره په انډرایډ لینیر لیاوټ کې دغه دوه ټایپس دي. بیس آن اورینټیشن موږ چې کله لینیر لیاوټ جوړو هلته ورته اورینټیشن سپیسیفای کوو، چې مطلب زمونږ دغه لینیر لیاوټ ورټیکل دی او که هاریزونټل دی. نو راځو لینیر لیاوټ کې پریکټیکل سیکشن ته. موږ خپله پریکټیکل لینیر لیاوټ جوړو، په هغې کې یو څه ویوز اخلو او هغې باندې فی الحال اوس کار. زه دلته نوی پروجیکټ اخلم، نو دلته به زه ورته ولیکم چې لیاوټس نو دا موږ سره راغی زمونږ هغه ډیزاین موډ راغی. زه دا سپلیټ کوم او دلته تاسو ته دغه کوډ سیکشن هم دلته وښایم. دلته که تاسو وګورئ موږ سره بای ډیفالټ کنسټرینډ لیاوټ اخیستل شوی دی. کنسټرینډ لیاوټ کې هم موږ خبره کوو، دې باندې هم موږ پریکټیکل کار کوو. په همدې چپټر کې زموږ دا عنوان هم دی لاست کې. زه فی الحال لازم لینیر لیاوټ اخلم. نو چې لینیر لیاوټ اخلم بای ډیفالټ موږ سره د کنسټرینډ لیاوټ دی. دغه کنسټرینډ لیاوټ تاسو داسې سلیکټ کړئ او دلته ولیکئ لینیر لیاوټ، نو تاسو ته بلته راشي ډایرکټ سلیکټ کړئ لینیر لیاوټ. دلته که تاسو وګورئ په دغه لینیر لیاوټ کې دا سټارټ ټیګ دی او دا ورپسې اینډ ټیګ دی. دې ځای کې به دغه لیاوټ ختم شوی دی. د دې دواړو ترمنځ دې ځای کې به موږ ویوز ورته اچو، دې ځای کې به موږ ورته ویوز اچو. مثال په ډول موږ سره دا ختم کړم دلته. نو دا د لینیر لیاوټ سټارټ ټیګ شو، دا اینډ. نو په دې مینس کې به موږ اوس څه کوو، ویوز ورته سپیسیفای کوو. دلته د دې لیاوټ څه مطلب دی؟ انډرایډ لیاوټ ویټ او انډرایډ لیاوټ هایټ، دا موږ سره دوه پراپرټیز دي. څه مطلب؟ یو میچ پیرنټ دی، بل هم موږ سره میچ پیرنټ کې راغلی دی. که تاسو وګورئ موږ سره دغه لیاوټ د دې پیرنټ چې دی موږ سره مکمل دغه ډیزاین صفحه راځي، دغه اکټیویټي راځي. نو د دې لیاوټ دغه ویټ چې دی دا به د خپل پیرنټ میچ شي، مطلب دغه ډیزاین دا به مکمل فیل کی، عرض طرف ته به دغه مکمل فیل کړي، دې نه واخله تر دې ځای پورې. او همدارنګه هایټ چې دی دا به موږ سره له دې ځای نه واخله تر اینډه پورې دا هم فیل کی. نو میچ پیرنټ نه دا مراد دی. بل دې ځای کې یو بله پراپرټي ده موږ سره لیاوټ اورینټیشن، یعنی موږ سپیسیفای کوو چې زموږ په دې لینیر لیاوټ کې دغه ویوز کوم شکل اختیار کوو، عمودي که افقي، ورټیکل که هاریزونټل. نو زه راځم هلته ورته لیکم چې اورینټیشن، انډرایډ اورینټیشن. نو په دې چې کلیک کې تا ته وایي چې ورټیکل که هاریزونټل، موږ ورته وایو چې ورټیکل. نو دې نه وروسته به اوس زمونږ ویوز دې ځای کې ورټیکل عمودي شکل باندې دلته اختیاریږي. زه راځم مثال په ډول باندې دې ته بیکګراوند کلر ورکوم، دې لیاوټ ته بیکګراوند کلر زه ورته ورکوم چې یو کلر انتخاب کوم. مثال په ډول زه ورته ورکوم چې دا موږ سره دا کلر صحیح دی، پرپل دا. نو دا لیاوټ اوس تاسو ته صحیح ښکاري ځکه بیکګراوند کې هغه اکټیویټي کلر سپین دی. نو موږ سره لیاوټ چې مکمل فل دی نو دا کلر واخیسته. اوس که زه ورته وایم چې د لیاوټ دغه ویټ دا ما سره میچ پیرنټ مه کوه، کنټینټ کا، نو دا به ما سره ختمیږي. ځکه که چېرته موږ کوم ټکس یو شی وانه چې یو کنټینټ د دې وانه چې تر هغې پورې دا موږ سره نه ښکاري. اوس که زه چېرته زه دلته یو ټکس پی واچو،
او دلته مثال دی ټیکس ویو ته زه ټیکس ورکم چې هلو، نو دغه ټیکس ویو خو فی الحال د یو هلو ټیکس لري، دلته ښکاري تاسو ته دی ځای کې، نو دغه د دې لیاوټ کنټینټ شو، دا د دې لیاوټ یو کنټینټ دی، نو موږ ورته د لیاوټ عرض ته څه ولیکل؟ ریپ کنټینټ، یعنی خپل کنټینټ مطابق دی دغه عرض ځان سره ولري. نو کنټینټ کې صرف هلو اندازه ده، نو هلو په اندازه باندې د عرض هم موږ سره څه شو، اگر چې دا موږ سره مکمل لیاوټ دی، نو موږ داسې کوو چې دلته ورته لیکو چې نه دا د میچ پیرنټ کې وي، بیا به موږ هغې نه وروسته ویوز پکې خپله برابر. ښه زه دا بېرته ریموف کوم، تاسو لپاره مې صرف دا کلر زه کوم تاسو ته شو شي چې دغه لیاوټ موږ سره میچ پیرنټ څنګه دی او ریپ کنټینټ څنګه دی. زه راځم هلته یو ټیکس ویو واخلم، یو ټیکس ویو مې واخیستل، مثال په ډول درته یم چې میچ پیرنټ دی وي د دې عرض او همدارنګه ریپ کنټینټ د دې هایټ وي، او د دې ټیکس ورته زه سلیکټ کوم چې linear layout، دا موږ سره linear layout شو. دا موږ سره یو لیډر، اوس دا موږ سره د لیاوټ یو ویو شو، دا اوس موږ سره څه دی؟ لیاوټ دی یا ویو ګروپ دی، او دا پکې داخل کې یو ویو شو موږ سره. اوس دې نه وروسته که زه بله ویو واخلم که هغه هر څه وي ما سره، نو هغه به د دې ټیکس ویو نه لاندې راځي، ځکه چې موږ ورته اورینټیشن ورټیکل انتخاب کړی. مثال په ډول زه دلته اخلم یو ایډیټ ټیکس او دلته لیکم چې میچ پیرنټ ریپ کنټینټ، او دلته زه دلته هینټ ورکوم enter your name. وګورئ اول هغه راغله ورپسې مستقیما لاندې ورپسې څه شو؟ دغه ایډیټ ټیکس موږ سره راغی، ځکه چې اورینټیشن یې ورټیکل دی. اوس که تاسو دلته یو بل هم واخلئ ایډیټ ټیکس میچ پیرنټ ریپ کنټینټ او هینډ ورته واخلئ چې enter your password، نو دا به موږ سره دې پسې راشي. نو دا موږ سره لینیر لیاوټ شو، لینیر لیاوټ چې لینیر ورټیکل لیاوټ. تاسو کولی شئ چې مثال په ډول په یو لیاوټ کې داخل بل لیاوټ واخلئ، په یو لیاوټ کې داخل یو بل لیاوټ واخلئ. مثال په ډول څنګه؟ زه راځم دلته خو یو بټن هم اخلم، مثال په ډول بټن ته به زه ورکړم چې میچ پیرنټ یا میچ پیرنټ نه ریپ کنټینټ، او دا پورته دی هم ریپ کنټینټ شي، او دې ته به ټیکس ورکړم چې نیکسټ. دا موږ سره بټنه شوه او ګراویټي د دې موږ سره هاریزونټل شوه. که تاسو وګورئ دا موږ سره یو لیاوټ کې پرله پسې ویوز دي. زه غواړم چې په یو لیاوټ کې داخل بل لیاوټ واخلم، په یو لیاوټ کې داخل بل لیاوټ واخلم، نو زه راځم تاسو ته بیا یو بل ډیزاین کوم دې ځای کې. دا وګورئ موږ سره لیاوټ دې ځای کې کلوز کېږي. زه دلته راځم یو بل لیاوټ اخلم، لینیر لیاوټ. دا لینیر لیاوټ ما واخیسته او دې لیاوټ ته مثال په ډول زه کلر ورکوم. دلته زم چې دا د موږ سره میچ پیرنټ کې شي او هایټ د موږ سره ریپ کنټینټ کې شي او اورینټیشن د موږ سره شي هاریزونټل. نو تاسو وګورئ ما یو بل لیاوټ واخیسته، دا دې ځای کې ګوره تاسو د نرۍ کرښې په شکل ښکاري، چونکې ما یې هایټ ریپ کنټینټ کړی دی، د دې کنټینټ مطابق به هغه د دې هایټ زیاتېږي. نو فی الحال کنټینټ کې څه نشته ځکه د دې هایټ 0 دی او ویټ موږ میچ پیرنټ کړی دی، نو میچ پیرنټ له دې ځای نه واخه تر دې ځای پورې شوی دی. یعنې د دغې لیاوټ پیرنټ لیاوټ کوم یو دی؟ دا یو دی.
د دې لیاوټ پیرنټ لیاوټ دا یو دی موږ سره. اوس راځم دلته زه یو ټیکسټ ویو اخلم، ټیکسټ ویو wrap content او دلته زه ورته وایم چې مثال په ډول باندې text name dash ګوري دا لیاوټ دی. نو چې یو نیم مې واخیستلو نو د دې هایټ هم معلوم شو ځکه هایټ ریپ کنټینټ دی، نو چې کنټینټ څومره اندازه کې دومره د هایټ هم زیاتېږي. اوس چې زه په دې لیاوټ کې یو بل ایډیټ ټیکس اخلم مثال په ډول باندې ایډیټ او دلته لیکم چې میچ پیرنټ دي شي، دا ریپ کنټینټ دي شي او د دې هند دي شي انټر یور نیم. نو دا به دې پسې مسلسل راځي. که تاسو خیال یې هلته مونږ یو ټیکس ویو واخیستله چې بیا مې ورپسې ایډیټ ټیک واخیسته لاندې راغی، خو دلته مې یو ټیکس ویو واخیستله چې ورپسې مې ایډیټ ټیکس واخیسته رایټ سایډ ته یې راغی. ولې په دې شکل باندې دا ولې روان دی؟ دا ځکه په دې شکل باندې روان دی چې دلته مونږ ورته اورینټیشن هوریزونټل انتخاب کړی. دغه لیاوټ چې مونږ سره کوم یو دی د دې اورینټیشن مونږ سره هوریزونټل دی. دې ته زه دا کلر ورکړم تاسو ته معلوم شي. اول به راشم دلته به یو ګری کلر واخلم چې ګری کلر معلومیږي. کلر ته به دلته راشو او دلته به زه دا هوبهو کاپي کړم، دلته به پیسټ کړم او دلته به هم چې ماته دا کلر یا دا سلیکټ فار ایگزامپل دا کلر شو او دې ته زه نوم ورکړم چې فار ایگزامپل سب کلر ما ورکړ کنه کنټرول سیو. زه دلته راځم دا نوی لیاوټ چې موږ اخیستی زه دلته بیکګراوند کلر ورکوم سب کلر دا دی. نو ګورئ تاسو ته دا ښکاري دا نیسټډ لیاوټ چې کوم موږ سره د دې کلرز موږ سره سب کلر کې شو، دغسې آسماني رنګ کې شو. نو دا موږ سره هاریزونټل شکل. اوس که تاسو دلته یو بل ایډیټ ټیکس واچوئ یا بل ټیکس ویو واچوئ دلته ولیکئ چې دا ریپ کنټینټ کې او دغه ایډیټ ټیکس هوبهو کاپي کړئ دلته پیسټ کړئ نو دا به د هغې لاندې نه راځي ورپسې راځي. که تاسو بیا هلته پیسټ کړئ نو دا هم هغې پسې ځای کې ځکه د دې لیاوټ اورینټیشن ورټیکل دی. خو دې نه فی الحال تېرېږو داسې. اوس د دې نه وروسته زه غواړم چې مطلب دا خو ما په ورټیکل شکل کې د لاګین یو فارم غوندې جوړ کړو، دلته زه په هاریزونټل شکل کې جوړوم. نیم انټر یور نیم ورپسې ځم چې لاندې دې راشي پاسورډ انټر یور پاسورډ. نو زه به څه کوم؟ نو زه به دلته راشم دې لینیر لیاوټ ته، دا لینیر دا خپله هاریزونټل دی، زه به دا هوبهو کاپي کړم دې ځای کې او دلته به بیا پیسټ کړم. یو بل لینیر لیاوټ ما ته پکار دی، دا ما بل لینیر لیاوټ واخیستو. که تاسو ته وګورئ یو لینیر لیاوټ دا شو، بل لینیر لیاوټ دا دی. دا دواړه لینیر لیاوټ د دې پیرنټ لینیر لیاوټ په داخل کې موجود دي. نو دلته به زه ورته وایم چې د دې لینیر لیاوټ کلر هم ما سره چینج کړي، دې ته به یو بل کلر ورکړم. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا ما سره داسې کلر کې که لکه داسې او دلته ولیکه چې سب کلر 2 جست فار ایگزامپل. نو دلته به هم زه ورته ولیکم چې دا دویم لیاوټ سب کلر 2 که نو دویم لیاوټ داسې شو موږ سره. دلته به زه ورته ولیکم چې انټر یور نیم انټر یور پاسورډ، دا موږ سره پاسورډ شو. نو تاسو دلته وګورئ زه تاسو ته بیا دا یو ځل یو څه پکې سپیسیفای کوم، هغه دا چې دا خو موږ سره یو عمومي اکټیویټي شو چې موږ سره فی الحال ده. په هغې کې موږ سره یو لیاوټ شو پیرنټ لیاوټ چې که موږ سره دی دغه لیاوټ دې تاسو کلیک کړئ او مغه سلیکټ کېږي دا لیاوټ کوم چې موږ سره عمومي لیاوټ دی. دا یو د دې لیاوټ په داخل کې موږ سره د دې خپل لیاوټ ورټیکل دی. نو د دې عمومي لیاوټ اورینټیشن چې ورټیکل شو نو که په دې کې موږ سره ټیکس ویو راځي، که ایډیټ ټیکس راځي، که هر رقم ویو راځي، که بټن راځي، هغه به په ورټیکل شکل کې وي. حتی تر دې که د دې
پیرنٹ لیاوټ په منځ کې بل لینیر لیاوټ هم راځي نو هغه هم ورټیکل شکل اختیار لکه دا موږ سره یو لیاوټ دی دا موږ سره لیاوټ دی دا موږ سره یو لیاوټ دی خو دا لیاوټ په خپل ذاتن هم یو د بل پسې ورټیکل شکل اختیار کړي ځکه دا د عمومي لیاوټ تابع دی د عمومي لیاوټ اورینټیشن موږ سره ورټیکل کړي لکه داس دا دوه خپل شو لکه مثال موږ سره د دغه لینیر لیاوټ ویوز ځکه دا خپل ویو ګروپ دی نو دا هم اومغه شکل انتخابي ورټیکل اول به دا ټیکسټ راځي بیا به ایډیټ ټیکسټ راځي ورپسې بل ایډیټ ټیکسټ بیا بټن بیا بل لیاوټ صورت انتخابي بیا بل لیاوټ برازي او بیا د دې لیاوټ په داخل کې بیا ګوري چې مطلب دا لیاوټ خپل ذاتن هوریزونټل دی که ورټیکل دا به خپل کنټینټ ورټیکل سره راوړي نور به دې کې فرق تاسو کولای شئ چې مطلب د لیاوټ لیفت سایډ نه رائټ سایډ نه ټاپ ته مارجن ورته ورکړئ مثال په ډول زه راځم دغه لیاوټ ته په دې باندې کلیک کوم دا لیاوټ موږ سره دی نو د دې ټاپ ته زه څه مارجن ورکوم ټاپ مارجن ټاپ فار ایگزامپل زه لیکم چې 30 ډي پي نو ټاپ د لږ راښکته شو که تاسو ورته وایئ چې لیفت سایډ ته دې وي نو لیفت مارجن لیفت 30 ډي پي لیفت سایډ نه دې طرف ته راځي او که تاسو ورته وایئ چې رائټ 30 ډي پي دې طرف نه راځي باټم ته هم کېږي که تاسو غواړئ باټم ته 30 ډي پي په دې شکل باندې نو هر یو لیاوټ همدغه پراپرټي تاسو کولی شئ چې دلته کاپي کړئ او دا لیاوټ چې کوم ځای کې دی دا لیاوټ دې لیاوټ کې دلته پیسټ دا لیاوټ به هماغه پراپرټیز باندې اپلای کړئ همدغه شکل به اختیار کړئ نو دا موږ سره لینیر لیاوټ نیکسٹ موږ سره هوریزونټل لیاوټ دی هوریزونټل لیاوټ سوري هوریزونټل لیاوټ نه ریلیټیو لیاوټ نو راځو ریلیټیو لیاوټ ته زه د دې لیاوټ چې څه کنټینټس دی هغه ټول ختمومه او دلته زه لیکم دا ځل ورته چې ریلیټیو لیاوټ اول راځو ریلیټیو لیاوټ باندې خبرې کوو چې ریلیټیو لیاوټ کې څه شی دی and right relative layout is a view group subclass څنګه چې موږ سره linear layout used to specify the position of child view elements relative to each other like A to the right of B or relative to the parent fixed to the top of the parent دې کې څه خبره کې دې کې موږ سره هر یو ویو د خپل پیرنٹ ویو تابع ده مطلب د هغه لمخې موږ ورته لوکیشن انتخابول شي ته هغه لیفت سایډ ته وي که ته هغه رائټ سایډ ته وي که ته هغه اباف وي که ته هغه نه بلو وي نو موږ هر یو ویو ته د هغه پیرنٹ ویو لمخې نه لوکیشن انتخابو یعنی یو د بل ریلیټیو دی یو د بل چې دی تابع دی په دې ځای کې موږ سره نو زه راځم په دې ځای کې اوس ریلیټیو لیاوټ کې کار کوو ریلیټیو لیاوټ اوس موږ سره از ا پیرنٹ د خپل ریلیټیو لیاوټ پروت دی زه راځم دې ځای کې یو ټیکسټ ویو اخلم او دې ټیکسټ ویو ته زه مثال په ډول باندې لیکم چې میچ پیرنٹ رب کنټینټ او د دې ټیکسټ دی چې موږ سره ریلیټیو لیاوټ سایز به هم دې ته ورکو او text alignment center دین وروسته زه راځم او هغه د لاګین فارم په شکل باندې جوړوم یو edit text اخلم edit text دلته match parent rub content او hint ورته ورکوم چې enter your name
کته سوګ دا یو د بل د پاسه داسې راغله انټرویو نیم هغې نه ښکته نه راغله بلکې د هغې د پاسه راغله. دلته به موږ څه کوو ځکه موږ ریلیټیف لیاوټ اخیستی نو موږ به هر ویو ته د هغه د پیرنټ مربوط له مخې نه لوکیشن انتخابو. نو موږ دلته باید هر ویو ته آی ډي ورکړو ځکه د آی ډي په تھرو باندې به موږ یو ویو بل ویو ته سپیسیفای کوو. دلته زه لیکم چې دا ټیکسټ ویو ده نو ټیکسټ ویو لیاوټ ټیکسټ ویو لیاوټ دا شو موږ سره. دلته به اول آی ډي ورکړو ورته به ولیکو چې ایډیټ ټیکس نیم دا د دې موږ سره آی ډي شوه. د دې موږ سره دا آی ډي شو. نو زه ورته وایم دې ځای ته د ایډیټ ټیکس ته وایم چې ته د ریلیټیف لیاوټ نه ښکته راشه. نو څه به ورته لیکم چې بیلو مطلب ښکته د چا نه موږ سره چې کوم د هغې آی ډي ده دا آی ډي دا به ورته سپیسیفای کړو ټي وي لیاوټ نو دا به د هغې نه ښکته داسې راشي په دې ترتیب باندې. اوس که ته چېرته بل یو ایډیټ ټیکس اخلي د پاسورډ دپاره edit text match parent wrap content hint enter your password او دلته آی ډي ورته ورکوي چې مطلب edit text password دام که تاسو ګورئ په مغه ټاپ کې راغی ځکه دلته لوکیشن باید نو زه ته چې بیلو د څه شي نه د دې انټر یور نیم چې کوم ایډیټ ټیکس یې دی نه لاندې نو انټر نیم د هغې آی ډي به ورته ولیکئ دا آی ډي ده هغې دا به ښکته راشي. تاسو کولی چې لیفټ سایډ ته رایټ سایډ ته هر طرف ته لاړ شي. مثال په ډول بعضې دا لازمه یو بټن اخلمه لیفټ سایډ ته یې اخلمه داسې لیکم ورته چې مطلب یو بټن زه واخلم دې ځای کې بټن او رب کنټینټ او دې بټن ټیکس هم موږ سره شو لاګین او د دې آی ډي موږ سره شوه BTN لاګین دا بټن هلته راغله. زه ورته یم چې اول خو دا ماته د دې نه ښکته راشي بیا د دې رایټ طرف ته لاړه شي. زه به ورته اول همدا بیلو انتخاب کړم چې بیلو او آی ډي د څه شي ایډیټ ټیکس چې موږ سره کوم پاسورډ دی د هغې نه لاندې د دې به لاندې راشي. دا په دې ځای کې راغله خو زه ورته یم چې الاین پیرنټ رایټ به څه کار کوي مطلب د خپل پیرنټ نو د دې پیرنټ خو موږ دا ایډیټ ټیکس ورته ښودلی دی نو د دې رایټ سایډ ته که تاسو فالس کړئ نو رایټ سایډ ته به راځي او که تاسو لیفټ سایډ ته ټرو کړو لیفټ سایډ ته به موږ سره راځي لکه دې شکل باندې او که تاسو ورته دا فالس ښیوئ نو هغه مطلب دې طرف ته نه شي دی دې خوا ته به راځي دې شکل باندې. او که ته بل بټن هم داسې اخلي په دې ځای کې او مثال دې ته ته لیکې چې د دې ټیکس به شي موږ سره مثال د ساین اپ شو او زه دلته لیکم چې BTN اول خو زه اوس زه غواړم چې دا بټن ما سره دا د ساین اپ بټن دا د دې بټنې رایټ طرف ته راشي نو د دې بټن رایټ طرف ته به څنګه راځي موږ به ورته لیکو چې رایټ آف ټو رایټ آف دا پراپرټي به استعمالوو to write off the should write off no BTN login چې موږ سره کوم دی د دې رایټ طرف ته راغله خو د دې مطلب پورته ده نو موږ ورته وایو چې بیلو څه شی edit text پاسورډ نه ښکته راشه مطلب پورته مه ځه نو پاسورډ چې کوم موږ سره as a parent هغه نه به ښکته راشي او د دې ته به راشي او که لږ ورته مرجن ورکوئ نو لیفټ مرجن ورته ورکوئ چې 10 DP
نو لږ به فرق واخلي او که غواړئ چې مطلب دا بټن تر دې ځای پورې ورسیږي نو د دې ویټ ورته څه کوي میچ پیرنټ نو دې شکل نو تاسو کولی شئ چې د ریلیټیو لیاوټ په واسطه باندې یو بټن یو ویو په هر ځای کې تاسو وغواړئ د هغه د پیرنټ مطابق برابره کړئ هغې ځای کې هو زه راځم لاست کې یو بله ویو درته اخلمه چې هغه موږ سره یو ټکس ویو شي فارګاټ پاسورډ دپاره ټکس ویو شو موږ سره ویب کنټینټ او د دې ټکس موږ سره شو فارګاټ پاسورډ آی ډي د دې شو موږ سره text view forgot password خدا دلته راغی زم چې دا د دې ښکته راشي below between sign up د دنه د ښکته راشي خو د رائټ سایډ ته راشي دې ځای ته د دنه خو ښکته شو خو مطلب دې طرف ته راشي نو موږ ورته وایو چې align parent right او دا ورته true نو دا به هغې طرف ته راشي او که تاسو دې په ځای ورته وایئ چې align parent left نو دا به موږ سره د پیرنټ لیفټ سایډ ته وي مطلب د چپ طرف ته به دلته وي ځکه دلته بله کوم ویو نشته دې ځای کې به راځي اوکې نو دا به موږ سره لینیر لی آوټ او همدارنګه موږ سره و ریلیټیو لی آوټ چې په دې کې موږ کار وکړلو نو د دې په واسطه تاسو کولی شئ دغه دوه لی آوټ چې کوم دي دې په واسطه تاسو کولی شئ چې یو اکټیویټي کې مختلف ویوز په مختلفو لوکیشنو کې ځای پر ځای کې او ډیزاین ورته برابر کړي انشاءالله له دې نه وروسته موږ نور لیاوټونه مخې ته پراته دي چې هغې باندې به انشاءالله کار کوو بعضې لیاوټس چې دی موږ سره د ویب پیجز دپاره دی بعضې موږ سره سکرولینګ لیاوټس موږ سره موجود دي فریم لیاوټ موجود دی کنسټرینټ لیاوټ موجود دی موږ سره ګریډ او ټیبل شکل کې ډیټا شو کول چې څنګه وي دغه ټول لیاوټ باندې انشاءالله موږ پرله پسې کار کوو په دې چپټر کې زموږ همدا ټاپکس دي ګریډ لیاوټ دی موږ سره بیا ټیبل لیاوټ دی انډرایډ لیس ویو ده انډرایډ فریم لیاوټ دی موږ سره انډرایډ ویب دی چې هغې کې موږ ویب براوزر په شکل باندې موږ سره شو کېږي انډرایډ کنسټرینټ لیاوټ دی موږ سره نو په دې ټول لیاوټ باندې موږ مطلب په دغه چپټر کې خبرې کوو که تاسو سره څه مشکل وي انشاءالله موږ سره رابطه کولی شئ تر بیا ښې چارې السلام علیکم